د عربی او شاعر دی، هغه شعر وی اذا اتتک مزمتی من ناقص فهي شهادة لی بانی کامل. ترجمه یې دا ده که یو ناقصه یو نیمګړی انسان زما سره مذمت ته مخامخ بیان کی، نو دغه ما لپاره ګواهي ده چې زه یو کامل یم. نن سبا د حضرت مولانا شیخ ادریس حفظه الله باره کې یو کنټروورسي شروع ده. ځینې خلک دغو په مخالفت کې خبرې کوي، ځینې خلک دغو په موافقت کې خبرې کوي، ځینې خلک دغو خلاف دی، ځینې خلک دغو په حق کې دی، ځینې خلک دغو په حق کې بیانونه ورکوي، ځینې خلک دغو په مخالفت کې بیانونه ورکوي. موږ کتل پکار دی چې کله موږ سوشل میډیا وګورو، موږ په هغې باندې وګورو چې د هغو موافقت څوک کوي او د هغو مخالفت څوک کوي. نو موږ ته دا اندازه وشي د سوشل میډیا نه چې د هغو موافقت کولو والا، د هغو په حق کې خبرې کولو والا علما کرام دي، د هغو په حق کې خبرې کولو والا نیک خلک دي، د هغو په حق کې خبرې کولو والا بزرګان خلک دي، د هغو په حق کې خبرې کولو والا علما کرام که نه دي، خو هغه خلک دي چې هغو علماو سره محبت کوي، هغه خلک دي چې هغو خپل قوم سره محبت کوي، هغه خلک دي چې هغو خپل ملک سره محبت کوي، هغه خلک دي چې هغو خپل پښتو سره محبت کوي. او چې د هغو مخالفت چې کوم خلک کوي، هغه خلک دي چې هغو کې دا صفات نشته، هغو د علما خلاف خلک دي، دغو په خولو باندې همیشه د علما خلاف خبرې شروع دي، هغو همیشه د علماو خلاف خبرې کوي، هغه خلک دي. نو دې نه معلومه دا شوه چې حضرت شیخ ادریس حفظه الله په حق باندې دی، نه حق نه دی. ځکه چې شیخ ادریس حفظه الله هغه موږ وګورو یو ډېر غټ عالم دی، د خیبر پښتونخوا لپاره د یو فخر مقام هغه لري، یو ډېر غټ مقام دی هغو ته حاصل دی. موږ ته پکار دا ده چې موږ د حضرت شیخ صاحب قدر وکړو، موږ د هغو نوم چې کله مخلو نو موږ له پکار دی چې موږ ته فخر محسوسیږي چې یو دومره غټ عالم دی. هغو یو داسې شخصیت دی چې په یو ورځ کې هغو تقریبا 3000 علما کرام 3000 علما کرام مخامخ هغو حدیث بیانوي، هغو ته د حدیث درس ورکوي، هغو ته د حدیث درس ورکوي، هغو ته د قرآن درس ورکوي. یو دومره یو نیک شخصیت چې هغه چې کله د خیبر پښتونخوا نه بار څه بلې صوبې ته ځي، نو هغه عام غیر خلک چې کوم دی پښتانه نه دي، هغو د هغو دومره قدر کوي، د هغو په زړه کې د هغو شیخ صاحب لپاره دومره غټ قدر دی، دومره غټ عزت دی. خو زموږ د پښتونخوا ډېر خلک داسې دی چې هغو سترګې پټې کړي دي د شیخ صاحب چې کوم دی، یا چې نور هم داسې کوم علما کرام دي د هغو مخالفت کوي، فضول مخالفت دی، د هغې مخالفت څه خاص وجه نه، دا مخالفت موږ شروع کړی دی. نو موږ ته پکار دا دی چې موږ خپل د علما کرامو عزت وکړو، موږ ته پکار دا دی چې موږ د خپل د علما کرامو حمایت وکړو، موږ ته پکار دا دی چې موږ سوشل میډیا بجای د دې نه چې موږ غلط استعمال کوو، موږ څه ښه استعمال د دې سوشل میډیا مو ښه استعمال وکړو.